یو ولی او بزرګ ولید د لیوانو په شکل یو کتاب ځان ته واخلې ښا ابن جوزی صاحب لیکلی نوم د مجنون العقلاء. یو پکې د بهلول دانا رحمه الله غزنی کې قبر دا بهلول دانا په شکل د لیوانو کې مازیګر کې د هارون الرشید صاحب او بیبي ور سره د چکر وای. بهلول دانا لګیا د مولوی صاحب او د شګو ډیرای کې د خاور یو ډیرای د پاغي کې لاس ورینه نه کی به وټه پای مشوره د سکول کړ به ته لاس رويستو ډېرې کوټې جوړې کړې. هارون الرشید ورته وې بهلول اسکه یاره وی صاحب جنت کې بنگلې جوړو وینو تا خو ډېر شی جوړې کړې کنه وی خرڅو مې وسو کې اخلي کنه وی دا یو بنگله په سودا وی په 50 روپۍ 50 درهم چې سوکرا کی یو بو دا اولیاء بزرگان واجب خبري اخلي هغه ورته نه بهلول بنگلې چې جنت کې الله شګو کې دي لاسونه منډلې دي او جنت بنگلې دا خزي چې الله تعالی نه وډاري شي دغه کمال دی. زبیدی ورته یاره امیر المؤمنین یو بت عالم لدا دی ونه دسی اله نه یو عالم او کو شبهلولا یو زماش عراق روپے 50 روپے ورکړه بس لا بس دوران کړه ورته دا خو دوران کړه کنه ویل خرڅه نکړه کنه سودا چې خرڅه به خو بدن سره نه ساره. د شپې هارون الرشید خوب ولید او خوب کې مولوی صاحب جنت تلا یو بنگلې ولید ډېر زبردست دیوی کدا بنگلہ دا حافظ بھی وہ حافظ کدا دا عادل بادشاہ نو خو عادل بادشاہ و روان چوکیدار ولاو لاس نه ونی چرته سي وی دې بنگلې ته زم ول داستانه نه لوري ودا د شاده ودا د زبیدی دا ودا پس شي الله ورکړه وی بیگا مازیګری د بهلول نه په 50 روپیا بس او بهلول کې ډېر کمال چې راویښ شکنه هغه ماموت بیا دې موتا وای دې کې ډېر کمال دی بس اسرا روان کو را منډه کړ بهلول لګیا بنگلې جوړای بهلول دا سکه ویله بنگلې جوړوم کړه جنت کې وی دې دومره بنگلو باندې سکه وی خرڅو مې وی و بنگلا په سودا وی په 50000 دینار څو هغه دا کوم پروګرام بیگا مازیګر درهم انزو او است درهم په دینار بدل کړ او 15 په 50000 بدل کړ دا څومره ګران قیمت ورتوی امیر المؤمنین بیگا مازیګر سودا د لیدلو نه مخکې وا او اوس چې ده د لیدلو نه بعد ده اوس د بنگلا ولید کړه 50000 دینار براکینو در کوم با یره ول دا ډېر ګران لزا د مولوی صاحب دا په دې اعمال بیا بنگلې ملاویږي ها اوس مزن کی خبره کیناسی تلاوت کوي سبقونه وای سبق نه خشه نشته ها رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم روح مبارک په دې ډېر خوشاله کی چې موږ تاسو د دین خدمت ها او د شریعت خدمت دا یو مسله چې د شاته وکړه وو کالو قبول شوی ثواب د عبادت ثواب الله د عمل نه عابد چې ده عالم ته نشي رسیدل ګوره اب یو مسله کې دې ګرځي او هغه عالم چې با عمل یو د الله تعالی نه ډاري نو علم ډېر زبردست شی ها دې کې خواریو کې یو خلکو ته وای داسې مرتبه به الله درکې چې حیران شي. زما مناظره په شل زکات ها په تخبئی کې الته زموږ یو مولا راټینګ کړو چې 4 رکعات تراویح دو غریب دې ټول علماء په څیر ګرځیدل خلکو ته وی چې نه دي کې زموږ سره یو روایت ته او غم کمزور دی او د صحابه او اقوال خو دې منینه نو ما په سره ما ورته وی قسم دې کما مسله کتلی مسله مې نه کتلی او چون کې دا زموږ د مسلک او د مذهب مسله ده بس صحیح ده مناظره سره کېده بیا می مولوی صاحب 2 هفته ورته مطالعه وکړه دا سه مطالعه مې نه کړې شپه ورځ کې مې 2 ساعته خوب هم نه کړې استرګې مې داسې پرسیدل صحیح خواري مور او بیا مناظره ته ورغله اوس قصه روانه ده ښه مشرکانو د رسول الله مبارک اقص کار ما سره کاو یو کس راولې چې تاسو څنګه مناظره ته ځئ هغه دا سعودي نه سره راوځي ما وی سعودي نه ډېر زبردست کار کړی ځکه چې دا حدیث هم په عربی کې دي او سعودي والا خو عربي وایي بس مونږ ته کار آسان شي خو وکړه چې دی راوست بل راغی چې پنجابي راوست اردو وایي او ته خو افغاني تعالی خو اردو نه درځي ما وی اردو والا سره مې راوست دا وګوره اصل ناس مې کار سم بل راغی چې مزه مې ولي وی فارسیوان راوست ما ورته وی فارسیوان مونږ سره شته به غبش سامانونه ټول لا پیدا کړ بیا راغی چې مناظره زه ته مزه مې ولي بیا وی در تلاره کې ناس یو ولي دي ما وی دا وشتل د دوی کار نه دی مړ کول دا د الله تعالی کار
تاسو خپل خالق او مالک نه دی پیژن ولې ما دا دنیا د دوی ده دا خو زمونږ د رب ده 2 بجې مو را سره ټي وي ښه دی د مناظرې 2 بجې به زه دې جومات کې ناست که راغلې ډېره ښه ده کنې داسې خبرې به واورئ چې مزه به در نه کړي زر راځئ به 2 بجې ورغلو ها الله تعالی نصرت وکړه رښتیا مو لږ نفر و پردی کړه او جومات ته ورغلو جومات کې هېڅ څوک نه او دوی راغلي و خوا ته یو حجره و هغې کې ناست الله تعالی یې په زړونو کې روب واچو غیرت ډېر ښه شی دی په مذهب او په اسلام غیرت کوئ ټول عمر به الله درسره ملګری زما خو پکې د دنیا فایده نه یو کس جومات ته راغی او ما تقریر کوم خبرې خوند یې ورنه کړ په طبیعت یې برابر یې نه شي یو کور ته غل اورېدلی ښه ټول سامانونه یې کې وتښتول هېڅ شی پاتې نه شي بیا به دا غل د شپې راغی او غوږ به یې ونیو چې دا ښځه او مېړه چې دی دا خپل منځونو کې څه وایي کم سامان پاتې دې پې پوه شو ښځې یو لړم راونیو او د جام لاندې پټ دواړه یو بل سره وایي چې دې غل خو ټول سامان یې وړه یو د سرو زرو ګوتمه پاتې ده او هغه مې د دغې جام لاندې ایښې ده غل ته څه معلومات دی چې د جام لاندې به ګوتمه وي هلته ورته لړم ایښی غل دې تیاره کې را روان دی او جام یې جګ کړ چې لړم یې راونیوه بس هغه چې دی ورته ټک ورکړ ورته وی په ګوته دې برابره نه شوله نو دویم زما بیان د دې په طبیعت برابر نه شو به د جومات نه وتښتېده او هغه مباحثه مو وګټله الحمدلله بیا یې هغه جومات امام چې و غریب هغه بیا شهید او قاتلان نه د جومات امام چې و اول یې دا دومره جاخه جوړه کړه او خلک دې راوست هغه بیا الله نه کې شهید بل ارمان یو پیر صاحب ته یو سړی راغی ورته وی صاحب ماله ذکر راکړه او هغه کې قبر و قبر سره خو ذکر نه یوځېږي چې ته بل یادې الله یادې ځان به خاورې کې ورته وی صاحب ماله ذکر راکړه پیر صاحب ورته وی صاحب ته خو ډېر لوی سړی وی او ډېر لوی سړی وی یو کار وکړه وګرځېږه د ځان نه بېکاره شی ماله راوړه د ځان نه بېکاره هغه ته به وایې چې ته زما نه بېکاره یې زه چې ځو پیر صاحب هغه وی ډېره روانو یو ځای کې یو غریب سړی پیدا کړو ورته وی کاکا ودرېږه ته خو ما نه بېکاره یې او هغه پیر صاحب راته ویلي دي چې د ځان نه بېکاره راوله نو ته خو ما نه بېکاره یې زه چې بودې سم هغه ورته وی خوله سمه خوځوه زه تا نه بېکاره یم که مېلمه نه وی ما به تا ته وصل ویلی زه خپل کار کوه ده وی یاره دا سړی خو بېکاره نه دی ده کې به څه کمالي بل سړي پسې ګرځېده بل یې را پیدا کړ یاره وی دا به ما نه بېکاره یي ورغی ویلې صاحب ته خو ما نه بېکاره یې او ویله پیر صاحب ته دې بوزم راته وي د ځان نه بېکاره سړی راول هغه چې په مخ داسې کلکه څپېړه ورکړه ته د سړي وې زه ستا نه بېکاره ځه ورشه بل ته ورغی ورته وی هغه ډېر غریب و ډېر مسکین و ډېر په بد حال و ورته وی یاره ته خو ما نه بېکاره یې او هغه پیر صاحب ته به دې بوزم خو بلا وه هغه ورپسې کوتک راواغوتی څو کوتک یې ووهه ما ته دې بېکاره وویې ما کې څه کم سړي وي په انسانانو کې خو پیدا نه ما خو چې زه دا ټول خلک بېکاره دي او زه پکې اوچت یم نو لاره ګندګي راپورته کړه انسان او دسمات ګندګي راپورته کړه ورته وی ته خو ما نه بېکاره یې او هغه پیر صاحب ته دې بوزم هغه ګندګي ورته الله ګویا نه کړه ورته وی ما ته بېکاره وې ما نه خبرې زما یو تاریخ دی زه یو تاریخي عظمت لرم زه د غنم دانه وم دهقان بوتلم پټي کې راته ډېره خواري وکړه اول یې واړو سره یې پکې واچوله بې یې پسته کړه بې یې اوبه کړه چې وتره شوم زه یې وغورځولم بې یې واړو ویې کرلم بې شپږ میاشتې زما طواف کوه چا به ورته زوی ووهه نه خفه کېده خو چې د پټي نه به یې ورته یو غنم وږی راوشت کو ورته وی بچی به دې راته مړ کړی وی خو دا کار به دې نه دهقان په فصل ډېر خفه کېږي ویلې بې زه وچ کړم او بې په ترېشلي ووهلم بې ژرندې ته ویوړم ښایسته ډوډۍ رانه جوړه شوه چې کله تا خوړم راپورته دې کړم مچې دې کړم مخکینی خلکو کې ډېر قدر و چې ډوډۍ به یې خوړه بیا مچې کړم وایي مچې دې کړم داسې پسته او خوندور او مزېدار و که زه نه وی د لوږې نه مړ کېدې او ویلې بیا دې وخوړم ستا دې مردارې خېټې ته چې لاړم دا شی رانه جوړ شو اوس بېکاره ته یې او که څه بېکاره خو ته زما ښایسته ځواني ښایسته حسن چې تا به مچې کوله خو چې ستا دې مردارې خېټې ته لاړم دا شی رانه جوړ ما ته دې بېکاره وویې بس هغه ګندګي وغورځوله یاره ویلې په ټولو کائناتو کې هم دا زه بېکاره یم پیر صاحب ته ورغی ویلې صاحب دنیا کې مې د ځان نه بېکاره پیدا نه کړ همدا زه بېکاره یم د ګندګۍ نه هم بېکاره یم
ورته اوس چې بیکار ثابت شوی نو اوس الله یاد اوس بکار کوي دا خو قانون دی چې ځان دې خاورې کنه بیا به زرغونېږي بیا به قیمتي کېږي انسان بیکار او الله ډېر قوت کړي د کمزوري انسان معامله شوې ده دغه قوي ذات سره نو معامله ډېره سنګینه ده ګوره نو تاسو غټ امتحان کې راغلي معامله مو کړې ده د الله سره خرڅونکې الله اغستونکې انسانو ورکونکې د بدن او د مال انسانو اغستونکې الله نو معامله سنگینه شو کنه یو مالدار سړی یو بدمعاش سړی یو قوت والا سړی سره چې معامله وکړي یو قدم په احتیاط اخلي موږ تاسو الله سره معامله کوي او د څه بے پروا ګرځو لکه د سره چې چانه پیدا کړي نه د خلی سره احتیاط نه د سترګو سره احتیاط نه د بدن سره احتیاط نه 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 هیڅ سره او هر سره وي ز قوت ناکم ودې ته فکر پکار دی انسان ټول زندګۍ کې وژاړي چې خدای معامله می تاسو سره را زما خو یو قدم دا د حساب دی ما یو خبره په حساب ده زما یو کپل په حساب ده خدای زه خو تاسو جواب نشم درکولای د تو بیا خندا مزه ورنکي د جنت سمن اول قول قرآن کریم ذکر کړ چې موږ د جنت په څور کو الله انسان ته ورکړي انسان بزان ورکړي مال به ورکړي الله ته په مال کې بده اختیار نه په بدن کې بده اختیار نه دا هر څه بده الله وي الله ورته جنت ورکړي اوس کوم تاسو جنتیان یو اوس په خپل راتزان معلومیږي چې موږ جنتیان یو کنه یو زموږ دا سوال صحیح دی کدا غلط دی من پکار دا د خپل ژوندۍ باندې نظر واچو کنه نو چې نظر واچو موږ په غلط یو الله دې زموږ استاد اصلاح وکړي یو قول دا دویم نمبر قول د بخاری او د مسلم شریف روایت ده چې جنت الله انسان ته پس شي ورکړي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای یو باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی ورته قربان دلني على عمل بس یو عمل راتو خای چې وی کوم جنت تلاش رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل د الله عبادت بو کې الله سره شریک پیدا نه کړي دیم مجب قائم کی صحیح منبو کی دیم زکات باور کی سلورم د رمضان روزه بونی سی او هغه وخت حج نو فرض یا حج تذکرہ په حدیث کې دا خود یو راوی نه پاتې الله به منی عبادت وکړي مجب کې زکات باور کې روزه بنی سی حج بکې چې دا پنځه کار دی وکړه جنت ته بزي دا سم نر سره ورته قربان والله والذي نفسي بيده زمانه په هغه ذات قسم وی چې زما روح داغه په قدرت کې ده دین بنه زیاتواله کوم نه بکمه ځکه په دې جنت ملاوي سره چې روان شو شوا رسول الله مبارک فرمایل وصحابه من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا که څوک په دې خوشاله کیږي چې یو جنتی سړی ته وګوري نو دغه دی جنتی نو د جنت سامان دیم قول دال درم نمبر قول جابر سے فرمائی نعمان ابن قوقل رسول اللہ مبارک فرمائے ورتوی قربان کسب پینزا وقت منسکوم او حرام تا حرام وایا او حلال تا حلال وایا اللہ بجنت راکی رسول اللہ مبارک ورتو فرمائے اللہ بجنت در لا تا جنت سامان دے نو جنت پا کم شملاوی کی پتوو یو با پینزا وقت صحیح منسکے پجم جمعات دیم دادے کہ حلال تا حلال وے او ناغبا کے او حرام تو حرام میں داغی نہ بزان ساتھ تا کار چ دیو کا اللہ جنت درکائی سلورم نمبر قول عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں وی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من ماتا وهو يعلم سوچ مرشو د عقیدہ وا اللہ الہ الا اللہ چې دا الله نه غیر بل معبود نشته او محمد د الله رسول دی دا دی حدیث کی نشتا خو لا الہ الا اللہ نم دا کلمه طیبه دے محدثین وائی لا الہ الا اللہ کی حدیث کی راشی مراد ټوله کلمه دے نم دے چاچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا ظلم پس دقوی رسول اللہ مبارک فرمائل دخل الجنت دے بجنت پسی نو دا جنت سمن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وګورا دا خوري راسانه د موږ تاسو الحمدلله ویل دا دي کی مساله دا لا الہ الا اللہ په مصداق به عمل کې الله به واحد لا شریک غني داغه په ټولو احکام به عمل کې رسول الله مبارک ته پیغمبر وې داغه په ټولو سنت به عمل کې بیا به جنت پنځم نمبر قول دا ده د جابر سے روایت ده قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته حضور نو ریدلی دي نبی علیہ السلام فرمایل یو پتاسو کی د عمل په وجه جنت ته نشیتله
دا عمل په وجه د جهنم نه نشي خلاصېدی چې جنت ته ځي دا په توحید بزي نو ثمن الجنه توحید دی تاسو ته ما د توحید تعریف کړه وګوره توحید خو ټکه وړوکی ښکاري لیکن علم یو دریابي علم پکې پروت دی تی معنا فکر بس ہمیں اجمال در توایا ہے مانا اللہ کے کما مانتون در کڑی اب ساتھی وہ مانا دا اللہ پا وعدو با پورا والے کے یہ مانا دا اللہ پا مواسیق با یقین ساتھی دال مانا چی خپل دزان سم کا اس ببل توائی ارور تم سمشا یا ارور مسلمان فکر او غم بم کے دیتا توحید وائی نو دا پینزا قول دی دل تک آخرہ کیو نکتویم بیٹھیں پورا دے نکتہ دانا چی دی حدیث کی راغلو چې د عمل په وجه سړی جنت ته نشي تللی قرآن کریم کې راغلی دي تلک الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون الله وی دا کم جنت مې چې درکړ دا ستا د عمل نتیجه وه قرآن کریم وی په عمل به داخلیږي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وی په عمل به نه داخلیږي ټکر راغی نو دو جوابونه ذهن کې ساتئ یو جنت ته داخلیدل دي او یو په جنت کې درجې دي جنت ته داخلیدل په عمل نه دي دا اللہ پا فضل رسول اللہ مبارک فرمائی دا قیامت پا ورځ با بنی اسرائیلو نے یو ساڑے اللہ راولی 500 کال بید اللہ عبادت کرے اللہ برتو فرمائی زما پا فضل جنت قضا سنگلی پا فضل اللہ 500 کال میں عبادت کر یہ صحیح ہے اللہ وی جہنم تے لگ اور مخامخ گئی دا چی جہنم تے اور مخامخ کی تگے بشی دے بدا اوبو چگے وی اوبو بنائی یو ملیکی سر با گلاس کی سپینی یخی اوبائی دا تبوی دا خدای لپارا دا اوبو راک وی دا اوبو دلتا قیامت کی اوبو چیرتا دا خو خرصوما وی پسوی خرصه وی چی چا سر 500 کال عبادتی دی وی ما سر اشتکنا دی با 500 کال عبادت ورکی او یو گلاس اوبو براواقلی اللہ بو ارادی خواہ کئی اس پس شیزی حارا و رزمہ میں در تیو انار او یو جام یخی اوبو در کولی تا 500 کال پا یو گلاس واقع ورطوی اللہ سا پا فضل نو جنت تا داخلی دل دا اللہ پا فضل دی دا پا عمل ندی گورا خو بیا جنت کی چی کمی درجی دی اگا پا عمل دی نو ٹکر نشتا دویم جواب دا جنت تا داخلی دل دی دو مقصد دی یو مقصد دا دے چی دا عمل دا جنت تا داخلی دل سبب دے الحمدللہ دویم دا دے چی دا جنت دا عمل عوض دے سرے چی جنت تا پا عمل داخلی گی نو دا عمل سبب دے او که دا جنت عوض دے نو دا عمل دا جنت سبب دے خو عوض نہ دے نو جنت دا داخل دل پہ اعتبار دا عوض سرا دا دا اللہ پا فضل دی او پہ اعتبار دا سبب سرا دا پا عمل دی نو علماء دا دو نکتی وائی نو اللہ دی زمانگا استاس اعمال صحیح کی نو جی جنت سمن را سر نہیں او دا جنت سمن مو نہیں ادا کری خدا پاک مو جنت تبیا نہ داخلی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یو سڑے با دا قافلین رستو راتو دید پارا که دا قافلین سے سامان گرزیگی چغر آواخ چوے که تا قبر سر آلک ناس ولکه تا سوکی ویزا غالکم چی تاسو واقع یو کلک سپیڑے ورکل چدا رشتیا تا تختے سپیڑے ورکل مولی سین یو توفان را گئے پخار مخی که فکر مکڑی کنا چلا حق با ظلم وشو قتل بوش توفان برات تکدر تیادی ما تیادی خلق بوی چرتا ظلم شوے اس دورہ دی 500 مسلمانان ظلمن مڑکی ذکر طوفانوں نشتا قافلہ ادری دا او دا قافلے مالک غابو چدا دمرا خطرناک طوفان چراغے نو قافلہ کی چا ظلم کرے دی وقت یوسف علیہ السلام دعا خدایا ان کان لی عندک خطیئتا اخلقت بها وجہی خدایا کستا دربار کے مانا یو خطا شوی او پاغیر زمان دا خیستا مخ دا زوڑ کا او خرد کا نو خدایا دا ابراہیم علیہ السلام خاطر او دا اسحاق علیہ السلام خاطر کا او دا یعقوب علیہ السلام ما تا دا گناہ معاف کر وسیلہ دعا کے دا دا انبیاء و سنت تخا قافلے والا بھی ظلم مکڑے راوی کو دا چاند زیادے کرنے اگر کس ورطوی چی دا معشوم ما یو سپیڑا وحدے ذکر چی دے دا قافلے نفاتی او دا خبر سرنا اور توی ظالمہ دا معشوم دا وحلو دے تا دی حسن تا گورا کمال تا گورا اللہ معافی تیو غارا یوسف علیہ السلام ناگڑی معافی وغتا اگر ورطا معافی اکڑا بس دا طوفان بنش مصر تا رسے پر رامن دیکھو یوی ملاقات کو یو بل ٹیلیش قافلی مشروی چوالا کدا ہو
دا کار ما ته قیمتي ښکاري. یوسف علیه السلام یې کوټه کې بند کړ. ورته وی داسې نه کېږي، څوک چې ملاقات ته راځي 1 روپۍ به راکوي. نو خلک به راتله 1 روپۍ به یې ورکول. یوسف علیه السلام ملاقات به یې کاوه. اوله ورځ باندې چې ماښام روپۍ وشمارلې 1,00,000 روپۍ. 1,00,000 نفر د یوسف علیه السلام ملاقات ته راغلي. دویمه ورځ 2,00,000 او دریمه ورځ 3,00,000. د دې نه مخکې زلیخې خوب لیدلی او خوب کې یوسف علیه السلام پوښتنه یې وکړه ته څوک یې؟ وی زه عزیز مصر یم، د مصر وزیر یم. چې دا راویښ شوه بس په ژړا یې شروع وکړه. پلار ورته وی ولې ژاړې؟ هلې نه وی د دنیا اطبا او ډاکټرانو باندې وګرځوله نه ټیکېدل. بیا به چې ویده شوه بیا به یې خوب کې ولیدل. څوک یې؟ وی زه عزیز مصر یم. بیا به چې راپورته شو چغې به یې کړې. بیا پلار ښځې ورته پوه کړې چې دې نه صحیح پوښتنه وکړه. دا خو د دنیا خلک ښایسته ښایسته خلکو ما نه وغوښته په نکاح ما ورنه کړه. وی دې وی چې زه ما عزیز مصر ته. دغه وخت کې عزیز مصر یو سړی و د رنګ نه سم تور، بدن یې ډېر زبردست نه او رنګ یې ډېر خوندور نه. چا ورته لور نه ورکول. زلیخې ته پلار وی چې وبچئ عزیز مصر ته خو څوک د سره لور نه ورکوي، دومره بدرنګه سړی دی او ته وایې چې عزیز مصر ته مې ورکه. ورته وی بس پلاره د دې د حسن نه ته نه یې خبر. وی څنګه نه یم خبر؟ ویلې نه بس لور ورته ګرانه وه عزیز مصر ته یې ورکړه. قیمتي سره زر او سپین زر او جواهر یې ورسره کړه. ډولۍ کې کېنول. عزیز مصر ډېر خوشحاله شي چې موږ ته خو څوک لور نه راکوي. او زلیخا راته میلاو شوه. هغه هم د مصر نه راووته وزیر و، لویه قافله استقبال ته راووت او دا ډولۍ کې وه. ډولۍ کې ورسره نورې ښځې وې، خوخ باندې حجاوه ایښې وه او غاټه لویه قافله را روانه ده. دا زلیخا دې نورو ته وایي چې عزیز مصر پکې کم یو دی؟ ورته وایي خدای خو دې پوه کړه. هغه وګورې هغه زبردست ورلډونه دغه دی که نه؟ ویله نه دا نه دی. وی ما لیدلی خو چې پوه شو چې دا خو دا ده، وایي والله چې دا خو کیسه بدله شوه. نو عزیز مصر ته دا واته شوه او هغه عینین ښه څه شی و؟ بس یوسف علیه السلام مصر ته ورسېده. ملاقات کې زلیخا راغله چې ویې کته وایي یا خو دا دی. میړه ته وی چې دا چې په هر قیمتي که نه دا به اخلي. او د قافلې مشر اعلان وکړ بولي ده چا چې د ټولو نه زیات قیمت ووی یوسف علیه السلام به هغه ته. بس عزیز مصر ووی زه به یوسف علیه السلام 5 کرته طلب. څو کرته؟ 5 کرته طول. یو ځل به یوسف علیه السلام په یو تله کې کېنوم او بله تله کې به مشک اچوم. دویم تله کې به بیا یوسف علیه السلام کېنوم د ده د وزن موافق به ملغلر یم. دریم کرت به یو طرف ته یوسف علیه السلام بل طرف ته به سره ځای. څلورم کرت به یو طرف ته یوسف علیه السلام بل طرف ته به سپین زری. پنځم کرت به یو طرف ته یوسف علیه السلام او بل کرت به ریخمي. داسې بولی وکړه به د خلکو د وس نه نه وکړه. بس د عزیز مصر وزن یې څومره و؟ 400 رطله. محمود الوسی رحمه الله لیکلي روح المانی 400 رطله وزن. عمر مبارک دې وخت کې څومره و؟ 19 کاله. بیا څومره وخت زلیخې سره تېر کړ؟ 14 کاله. بیا چې کله وزیر کېدو 14 او 19 کې چې کله وزیر کېدو عمر مبارک 13 کاله. او کله چې الله تعالی ورته نبوت ورکاو اظهار د نبوت عمر مبارک 13 کاله. او چې کله وفات کېدو عمر مبارک 100 کاله. نه یو نشي. زلیخې یوسف علیه السلام کور ته راوسته او لاس ته یې نیولی. یو زبردست کور یې ورته جوړ کړ په یوه عجیبه نقشه. 2 کوټې پکې جوړې او داسې جوړې کړې چې د یوې کوټې دروازه به بله کوټه کې وه او بیا به د بلې کوټې دروازه هغې کې وه او بیا به د هغې کې وه. 9مه کوټه کې خپل بت کې خو چې چا ته به یې سجدې کړه. یو ځل یوسف علیه السلام ته وی ما څومره ښایسته کور جوړ کړ او تا ونه لیده نو چکر نه وی؟ وی به وکړ. یو کوټې ته ورغی دروازه یې شانه بنده. دروازه ولې بنده؟ ویلې بس هسې
بندېدلې ښه بیا بله کوټه بیا دروازه بنده کړه بیا بله کوټه اخري کوټې ته ورسېد دروازه یې بنده کړه دروازه یې بنده کړه ورته وی اوس به د اسلام او د دین خلاف عمل ما سره کې زنا وکړي هغه وینا وی الله تعالی یوسف علیہ السلام ته په کړکۍ کې د یعقوب علیہ السلام صورت وښود او یعقوب علیہ السلام ورته وی لا تقربوا الزنا زنا ته نږدې نشئ انه کان فاحشه ومقتا وساء سبیلا ویل زه زنا نه ویل ولې وی ګوره تا په دې بت باندې صادر واچو ولې دې واچو وی دا خو زما خدای دې حیا راځي وی ته د بت نه حیا کې او زه به د رب نه حیا نه ته کومې خبرې کې زلیخې ورته وی خلاصېدی نشي ورپسې ور منډه کړه بس یوسف علیه السلام ته منډه کړه دا دروازې به ورته خپله خلاصېدې یو دروازې ته کلپ اچول اخرنۍ دروازه کې یوسف علیه السلام مخکې دی او زلیخه ورپسې ده بس ور ورسېده او دې لمن نه یې ونیوه هغه مخکې زور کوي یوسف علیه السلام زلیخه راکش کوي نو لمن مبارک یې رستنۍ وشکېده خو دروازه خلاصه شوه دې کې اتفاقا عزیز مصر راورسېده دروازه چې څنګه خلاصه شوه هغه ولاړه لا څه نخره ده او دا یو بل سره نښتې یوسف علیه السلام غلی ودرېږي ونه هغه عیب یې ورته پټ کړ زلیخې ورته وی قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان يسجن وعذاب الیم سوچ ستا اهل سره اراده د بدی لري داغه بل بدله جزا نه ده مگر دا چې دا په محبس کې واچولې او یا د سخته سزا ورکړي وی ولې وی د خو ما نه د زنا مطالبه وکړه یوسف علیه السلام ورته وی عزیز مصر ورته وی موبایل بند کړه عزیز مصر ورته وی یوسف علیه السلام داسې ولې وکړه ویل نه هي راودتني دې ما نه مطالبه کړه ول دا څه قصه ده دی درانه مطالبه کړې دا ته وې دي دغه وخت کې د زلیخې خور دی کرمل منو او هغه یو بچو په زانګو کې پروت او ورونی کې تړل مزغه فورا کې ناسې د زانګو کې دا مشهور قول دی ها یو قول دا چې بل مشر الک را ورته وی عزیز مصر په فیصله کې جلدی مکوا زب فیصله یوسف علیہ السلام د قمیص لمن شیدلې ده کدا لمن مخکینی زلیخه اختیا وای یوسف علیہ السلام دروغ وای او کدا لمن رستنی نبیا یوسف علیہ السلام اختیا وای او زلیخه دروغ وای علمن چولی دا رستنی وای یوسف عزیز مصر پوش ورته وی دا ستاسو مکرونه دی او فریبونه دي یوسف علیہ السلام داسې کار وکړه چې دا خبره چاته مه کوه اعرض عن هذا چاته مه وایه او دې نه تېر شه وی صحیح ده او زلیخې ته وی ګناه تا کې ده د خپلې ګناه معافي ده نه وغواړه او آینده کې داسې کار ونه کړي علما وایي پنځلسو ماشومانو په وخت د ماشومتوب کې خبرې کړي یو د یوسف علیه السلام دغه شاهد دویم رسول الله مبارک چې پیدا شه کنه الله تعالی ته په سجده شه او وی الله اکبر کبیرا والحمد لله حمدا كثيرا اللهم اغفر لامتي دریم عیسی علیہ السلام څلورم مریم علیہ السلام پنځم یحیی علیہ السلام شپږم ابراهیم علیہ السلام اوم نوح علیہ السلام اتم موسی علیہ السلام لسم خپل یوسف علیہ السلام د مور په خېټه کې خبرې کړې وې انا المفقود والمغيب زبور کېږم او غای لسم د یوې ښځې بچي یو بله ښځه ورباندې تېرېدله خلکو به ورته زناکاره ده او د یوې ښځې په دې غېږ کې بچی دی شودې ورکوي ښځه چې تېرېدله خلکو یې دا زناکاره ده هغه ماشوم وړوکې ماشوم چغې کړې چې دا پاکه ده خلک ورته هسې زناکاره وه یو لسم ماشوم د اصحاب الاخدود سورة البروج کې به درته راشي هغه ظالم بادشاه چا چې د الله باندې ایمان و هغه یې په هغه خندقونو د اور کې اچو نو یو مور یې راونیوه او هغې سره وړوکی ماشوم اول یې ماشوم اور کې اچو د مور خو ډېره مهربانه نو قریبه وه چې ایمان نه وړېدلی وی ماشوم ورته ووي اصبري یا اما فانک علی الحق
مور صبر کوا ته مور په حق باندې هغه خبرې کړي. دولسم د فرعون یو وینځه او بیبي ماشطه دا غي بچی خبرې کړي. دیارلسم مبارک الیمامه. سوارلسم صاحب جریج مشهور واقعات چې جریج صاحب ته مور خیرا کړي. او پنځلسم د ابن العربی لورو لار ورتوي ما تقولين في الرجل يجامع مع حليلته ولم ينزل قالت عليها الغسل وتعجب الحاضرون وهي في سن الرضاعه. ابن العربی او عالم دا غلور وړه معصومه شودي خوړې او دا مسله څوک جماو کې انزال ونشي نو یو غسل پښته کنا وړي معصومه ورتوي زب جواب وکم فلار یو غسل پښته نه پینځل لس خبرې کړې وره وته یوسف علیہ السلام اورد ان هذا واولد دې کارنا واستغفر لذنبك زلیخی توی طلب د معافی غواړه د خپل ګناه لپاره انک بشک ته چې كنت من الخاطئين د خطا کارانو نه. مولوی صاحب دا خبره خدل ته ختم شو خو خزي خو خبر شوي کنه او خزي خو حافظ ابن کثیر دی او تاریخ دمشق دی ټول خزي خبر شي او خلکو ته چې خور خبره نه هغه زلیخا نه ده عادت مصر خزا دا دی الله داسې کی ګور هغه غلام نه مطالبه کړو بس هر چا به زلیخې ته خبرې کوي ته د دومره لوی سړي خزه او داسې کار کوي اپوي شو دا اوس سمېږي نه دوی ته به دلیل وي نو سلوي خزې دا راغونډې کړي څومره وې تاسو ته مې ډوډۍ کړې راځئ اوس به معلومات وشي چې زه په غلطه یم او که سم. یوسف علیه السلام په یو کوټه کې بند کړو مخې ته برنډه وه او دې برنډه کې دا سلوي ښځې کېنولې وه بالښتونه ورته برابر کړو او د ډوډۍ نه ورته مخکې میوه راوړه. مسله دا ده چې د ډوډۍ نه به مخکې میوه راوړه. زمونږ او ستاسو رواج خو دا دی چې اول ډوډۍ خورو بیا میوه دا صحیح نه ده. اول به میوه خورې ځکه میوه سریع الهضم ده زر هضمېږي نو تر څو چې ډوډۍ به لا خرابه نه وي او میوه به هضم او ډوډۍ بطیء الهضم ده. ډوډۍ باندې 6 ساعته لګېږي ښه څومره 6 ساعته پس ډوډۍ هضمېږي. څوک چې 6 ساعته مخکې خوراک کوي دغه معده به خراب نو چې 6 ساعته کې خو چې وروسته میوه ورپسې وخوري او خرابېږي نو تر څو چې د میوې نمبر راځي هغه خرابه شوي نو دې سره معده خرابه شي. او دویمه دا ده چې میوه به پرې کوې نه روغه به روباسي. میوه کې قانون سنت دا دی چې دا به سپینې نه دا به همداسې روغې مڼې روباسي او امرود به روغ روباسي او هندوانه او خټکې دې سره به چاړه یې خپله. مولوي صاحب دې ته ډوډۍ وکړه او مڼې ورته راویستې او ورسره چړې ویله ډوډۍ به تیاري کې تاسو په دې ګزاره کوئ. هغوی لګیا شو مڼې پرې کولې په خپل لاس وقالت تخرج علیهن او یوسف علیه السلام ته وی دروازه کلاو که روځه. یاره چې یوسف علیه السلام راووت الله تعالی ورته لوی حسن ورکړه دې ښځو نه کار خراب شو چې دا څه دي مڼې پرېښوې خپلې ګوتې پرې کولې او ورته معلومات نه کېده. قلنا حاشا لله ما هذا بشر ان هذا الا ملک کریم. قسم دې که دا انسان دا خو ملایکه ده. ورته وی او ښځو دا هغه شخصیت دی چې تاسو د ده په حق کې ما ملامته کوئ نو زه ملامت یم. تاسو یې یو ځل ولیده او ګوتې م پرې کړې ورته وی یقینا ته ملامته دی. نو خبره نورم خوره شوه که کمه شوه سمه خوره شوه نو هر چا به چې یوسف علیه السلام لیده دا هغه هلک دی هغه چې زلیخې ترې نه مطالبه عزیز مصر وی دا څه قیصه بس فیصله وکړه چې دا یوسف علیه السلام به محبس ته ولیږو خلکو ته به نه ښکاري دا خبره به ورو څه کېږي پټېږي به. یوسف علیه السلام وی و زلیخې خبره واوره زه به خپل رب ته دعا کوم رب السجن احب الی ای زما رب دا محبس ما ته ډېر خوښ دی مما د هغې ګناه نه یدعونني الیه چې دوی بلي ما لره هغې ته وإلا تصرف عني او که ته ونه ګرځې ما نه کیدهن فریب د دوی اصبو الیهن نو خدای زه به م ورته میلان وکړم ګناه ته دوی ته به زه میلان که ته رانه د دوی فریب وانه په مقتضا د بشریت ځکه بدن مې برابر واکم من الجاهلین شم بدن اپوه نه ځکه ګناه د جاهلانو کار دی. فاستجاب له ربه اجابت د دعاو کو دلاره رب دو
فصرفانو کیدهن ویړو ددن فریب دوی انه بشک د الله هو السمیع العلیم دا اوریدون کې د دعاګانو د بندگانو خبردار دې پنيتونو د بندگانو باندې ثم بدالهم استغین اخکار شو د عزیز مصر ملګرو ته سره د عزیز مصر د دو محبس کې اچول من بعد ما رأوا الآیات استغین چې ولیدو علامات په براءت د یوسف علیہ السلام باندې دا ورته ښکار شو ظاهر شو لا یسجننه چې خامخا په محبس کې واچو دلرا چې دا خلک ګوري نو دته بیا به خلکو ته دا قصه یادي حتی حين سو وخت پوری چې خبره د خلکو د جبه نه ختم شي بیا به روباسو بس یوسف علیہ السلام مولوی سے محبس تلاړو محبس کې خلکو ته وي او دعا یې وکړه چې خدای ته محبس د مشرانو زړونه نرم کې په دې قیدیانو او محبوسانو اوسم چې محبس تلاړ شي الله دې وساتي محبس ښه شی نه دی دې سنتو نه تیر شي پیږي که نه دوستې درته وایم محبس خو طبعي ده اوسم چې محبس ته څوک لاړ شي نو د محبس چې کوم خپل خلک دی هغه د محبس خلکو سره سختي نه کوي نرمي پې کوي او زړی پې خوږېږي او ورته وایي چې زمونږ کار نه دی خو دا د حاکمانو کار ودا برکت د دعا د یوسف علیہ السلام ځکه دعا یې وکړه محبس خلکو ته وی ما کې دوه کمال پیسو یو کمال راکې دا دی چې ستاسو محبس ته کومه ډوډۍ راځي که نه د راتګ نه به مخکې زه تاسو ته حل ویم چې دا شوي نه به راځي دویم چې چا څنګه خوب ولیده نو زه به یې درته تعبیر ښه کوم وی دا درته پس الله درکړي وي په دوو کار وکړه یو کار دا دی چې انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله ما دا هغه قوم دین پرېښی چې په الله تعالی باندې یقین نه او دویم واتبعت ملت آبای د پلارانو د دین اتباع مې کړې ده چې ابراهیم علیه السلام دی اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام دی د نیکانو اتباع مې کړې وی صحیح دې کې دوه کسان محبس ته نورم راغلل نو الله فرمایي یو د بادشاہ ساقیو بادشاہ ته به مولوي صاحب د انګور زبېښلو شراب به ورته جوړول دویم نانبایو څوک نانبایي د دې ساقي نوم چې دی ابروها او نانبایي نوم غالب دې ساقي ورته وی چې یوسف علیه السلام تا ته چې د خوبونو تعبیر راځي نو بېګا خو ما یو خوب لیدله وی څه خوب وی خوب مې ولیده چې انګور زبېښم شراب ته جوړوم او بادشاه ته په ګیلاس کې ورکوم ورته وی مبارک دې شړې خو خوب لیدلی او دا زیری دی دا به الله تعالی د محبس نه خلاص کړي او په دې زړه وظیفه باندې به دې بیا مقرر زړه وظیفه باندې هغه نانبایي خوب نه و لیدلی د ځان نه جوړ کو د ځان نه جوړ کو وای ما خوب لیدلی چې ټوکرۍ مې په سر یو ډوډۍ پکې او مارغان راځي او د هغې نه خوراک کوي ورته وې تا خو ډېر بېکار بادشاه به دې مړ کړي او ځوړند به دې کړي او مارغان به راځي د سر نه به دې مازغه خوري ورته وې ما خوب نه و لیدلی ما ته صرف معلومولی چې د خوب په تعبیر پوهېږې که نه ما د ځان نه جوړ کو خوب ورته وې که د ځان نه دې جوړ که او که دې لیدلی قضی الامر الذی فیه تستفتیان فیصله وشوه د دواړو دی وی محبس ته دا دواړه ولې راغله وی د دواړو بادشاه سره ورانه یو بل بادشاه هغه د بادشاه سره ورانه هغه زهر راولېږل او دې دواړو ته ډېرې روپۍ چې تاسو یې په دې شرابو کې او په دې ډوډۍ کې ورته زهر ورکړه دواړو سره خبره ومنه کم چې شرابي و هغه په شرابو کې زهر وانچول او دې نانبایي واچول کله چې بادشاه ته شراب او ډوډۍ ویوړه نو شرابي ورته وی بادشاه صاحب دا ډوډۍ مه خوره دې کې زهر دی نانبایي ورته وی دا شراب مه چښه دې کې زهر دی ورته زما دي وي خو زه هم ستا بادشاه وی دا کوم پروګرام دی یو سپی راوړه سپي ته یې شراب ورکړه نو هېڅ یې پې ونه کړه چې غذات نه و ډوډۍ چې ورکړه